السلام علیکم. پرون راسي یو خبر تاسو ډیر اورئ او هغه د دوبۍ لیکس په سوشل میډیا په پرنٹ او الکترونیک میډیا کې ډیر چرچه ده. نن درته وایم چې دوبۍ لیکس کې څه دي. دوبۍ لیکس یو داسې ریپورت راغلی دی چې په کم کې د مختلف ملکونو د لکونو خلکو چې په دوبۍ کې پراپرټي جایز یا ناجایز اغستې ده د هغې تفصیل دی. یو د صحافیانو ګروپ دی، یو کنسورشیم دی، هغې ته وایي OCCRP. د دې مطلب دی ارګنایزډ کرایم اینڈ کرپشن ریپورټینګ پروجیکټ. دې پروجیکټ کې 58 ملکونو 74 میډیا آوټلیټس شامل دي چې په کم کې د پاکستان نه ډان ګروپ هم شامل دی او دوی دا چل کړی دی چې دوی 6 میاشتې په دې تحقیق کړی دی او دا ریپورټ سي تیار کړی چې د کم ملکونو په دوبۍ کې اساسي دي. پای کې د روس غټ بزنسمنان هم شامل دي. خو د حیرت خبره دا ده چې پاکستان پکې په ډیر غټ نمبر باندې دی. اول نمبر دلته کې هندوستان دی، کم چې تقریبا په اول نمبر دی د 17 ارب ډالر اساسي دي د هندوستانیانو او هغوی 29,700 کسانو 35,000 جایدادونه اغستی دي د 17 ارب ډالرو. په دویم نمبر باندې پکې بیا پاکستان دی او 17,000 کسانو 23,000 جایدادونه اغستی دي د 12 ارب ډالرو. په دریم نمبر برطانیه ده، د هغې 19,000 خلکو د 22,000 جایدادونه اغستی د 10 ارب ډالر. او څلورم نمبر باندې سعودي عرب دی چې کم 8,000 سعودیانو 16,000 جایدادونه اغستی د 8 ارب ډالر. پاکستان پکې دومره اهمیت ولې لري؟ د پاکستان اهمیت پکې په دې وجه دی چې پاکستان دی وخت کې معاشي بحران کې بدترین گیر شوی دی او زمونږ وزیر اعظم صاحب او آرمی چیف روزانه کله یو ملک ته ځي کله بل ملک ته ځي چې کله د قرضو د ریشیډیولینګ دپاره سوال مینت کوي. IMF ته د 1 ارب ډالر دپاره موږ سوال مینت کوو. د دوبۍ شیخانو ته وایي 1 ارب ډالر راکړي او زمونږ خپلې 12 ارب ډالره په دوبۍ کې پراته دي. آرمی چیف یو اداره جوړه کړې SIFC ورته وایي، کوم چې دا بیرونی سرمایه کار را راغبه کوي چې زموږ په دې ملک کې سرمایه کاري وکړي. خو اوس د دې ریپورټ نه پس به هغه ټول وایي چې خپل پاکستانیان په ملک کې سرمایه کاري نه کوي او دوی موږ ته وایي چې دلته راشئ. دا ډېره د افسوس او حیرت خبره ده. په بل ځای کې جایداد اغسته څه برایي نه ده، کو ته په جایزه طریقه پیسې دي ګټلي، بیا په جایزه طریقه دې د ملک نه لیږلي او بیا ستا په ټیکس ریټرن کې تا هغه شو کړي چې په دوبۍ کې زما دا فلیټ دی یا مې بنګله ده. خو کو دا تا نه شو کړي او دا پیسې هم په ناجایزه طریقه تلي، نو دا پیسې بیا ګنده پیسې دي. دا تا کمیشن اغستی، ډیل دی کړی، کرپشن دی کړی دی او دا پیسې تا په منی لانډرینګ لیږلي دي. نو دا یو بل جرم دی. په دغه کې بدقسمتۍ نه زموږ د پاکستان ډیر غټ خلک شامل دي. پای کې سیاستدانان دي، پای کې بیوروکریټس دي، پای کې ججان دي، پای کې جرنیلان دي، پای کې د میډیا مالکانان دي، صحافیان دي پکې او 2 خاندانونه خو په هر ځای کې په دنیا کې چې کم ځای غیر قانوني جایدادونه هلته به نواز شریف خاندان، د هغه بچي او زرداری خاندان او د هغه بچي لازما شاملي. خو دې ریپورټ کې یو بل ډیر حیرت والا خبره ده چې زموږ محب وطن جرنیلان هم پکې شامل دي. په دې کې 2 د ایرفورس سابق ایر وایس مارشل دي، سلیم فاروق اور خالد مسعود، دا 2 پکې شامل دي او میجر جنرل ریټایرډ محمد طارق دی، میجر جنرل ریټایرډ نجم الحسن شاه دی، میجر جنرل ریټایرډ انیس باجوه او دغه ښځه ده، میجر جنرل ریټایرډ غضنفر علي خان دی، میجر جنرل ریټایرډ راجا محمد عارف نذیر دی، لیفټیننټ جنرل ریټایرډ محمد اکرم دی، لیفټیننټ جنرل ریټایرډ عالم جان مسعود دی. د دې خلکو پکې نومونه دي. زموږ د دې ټولو محب وطنو دا دعوه ده چې پاکستان موږ د عوامو دپاره محفوظ کړی، خو دوی ځان له جایدادونه په بهر ملکونو کې اغستی. دا صرف یو د دوبۍ ښکاره شو. د دې نه مخکې پاناما لیکس کې په زرګونو پاکستانیانو جایدادونه راوتي او اوس هم په ډېره دنیا کې د پاکستانیانو جایز او ناجایز جایدادونه دي. جایز چې دي خې کړي، پیسې ګټلې دي، په طریقې لیږلي دي، نو ټیک ده. خو چې ناجایز وي نو د دې ملک
د خلکو وینې څکلي دي او دا جایدادونه یې جوړ کړي دي. نو د دې ټولو محاسبه پکار ده. فیصل واړه او محسن نقوي نن سبا تاسو ډیر ګورئ، د فیصل واړه د ښځې او د هغه هم پکې جایداد دی او د محسن نقوي د ښځې هم دی. او حیرت خبره دا ده چې محسن نقوي صاحب نن سبا وزیر داخله دی، د پی سی بي چیرمن دی، سینیټر دی. نو د چې د سینیټ کاغذونه جمع کړي، آیا د پکې دا ډیکلیر کړي چې زما د ښځې هلته جایداد دی؟ کو نه یې کړی، نو بیا الیکشن کمیشن دی نااهله کولی شي. خو دې وخت کې خو ټول ادارې د هغوی په لاس کې دي. نو ګرانه ده چې د خلکو خلاف څه کارروایي وشي. خو دا اویرنس ډېر ښه دی چې عوام خبر شي چې زمونږ د ملک د لوټ مار پیسې کم ځای پرتې دي او د چا خاندانونو په خزانو کې دي. آی ایم ایف نه چې څومره موږ پروګرامونه اغوستي، دقه پیسې د کمیشنو د کرپشن په شکل کې واپس هغې ملکونو ته لاړ شي او جایدادونه پرې والي. امید لرم د دوبۍ لیکس نه به ستاسو خبر شوي یې. کو دا ویډیو مو خوښه شوه، کمنټ پې وکړئ، لایک یې کړئ، شیر یې کړئ او سوچ پې وکړئ. په سوچ کې څه ګناه نشته.